قرآن مجید فرقان حمید د دې مختصر تعارف. قرآن مجید فرقان حمید د رب العالمین بمثل کلام دی چې هغې په خپل محبوب صلی الله علیه و آله وسلم باندې نازل کړی دی. دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې ذریعې سره خلکو ته د ایمان دعوت ورکړي او دغه شانتي خلک شرک او کفر پرېږدي او دغه شانتي په دې ذریعې سره قرآن مجید فرقان حمید په ذریعې سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق د کفر او د شرک د انجام نه ویری او دغه شانتي د شرک او د کفر د ګناهونو تور تیارونه خلق وباګي او دین اسلام روشن او مستقبل لای طرف ته خلق راوبالي. قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین دې لپاره نازل کړی دی چې خلکو له په دې سره چې کوم دی هدایت ورکړي او دغه شانتي خلک د جنت مستحق شي. او دغه شانتي قرآن مجید فرقان حمید دې لپاره رب العالمین نازل کړی دی چې خلک د کفر او د شرک او د جهنم عذاب او د هغې انجام نه ویریږي او دغه شانتي په دې قرآن مجید فرقان حمید باندې رب العالمین باندې ایمان راوړي. قرآن مجید فرقان حمید د نازلېدلو ابتدا رمضان مبارک هغې نه شوې ده او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بارګاه ته دې قرآن مجید فرقان حمید راوړلو شرف روح الامین جبرائیل علیه الصلاة والسلام هغې ته حاصل شوی دی او په شب معراج کې څه آیاتونه بلا واسطه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نازل شوي دي. بل قرآن مجید فرقان حمید د دنیا فصیح ترین زبان یعنی عربي زبان کې رب العالمین نازل کړی دی دې لپاره چې دې معنی خلق پیشي او دې لپاره چې عرب اوسیدونکي او کفار قریش هغې لپاره څه عذر باقي پاتې نشي چې دا ونه وایي چې موږ په دې قرآن باندې نه پوهېږو نو موږ دا وار دې باندې موږ به څه وکړو نه دی. نو ځکه رب العالمین چې کوم دی قرآن مجید فرقان حمید دنیا فصیح ترین زبان عربي زبان کې قرآن مجید فرقان حمید نازل کړی دی. او دغه شانتي قرآن مجید فرقان حمید د نور کتابونو په شان دی، تورات په شان دی، زبور په شان دی، انجیل په شان دی یو ځل نازل شوی نه دی بلکې حالات او واقعات حساب سره لږ تقریبا 30 کاله عرصه کې قرآن مجید فرقان حمید نازل شوی دی او دې لپاره چې په دې احکام باندې عمل کول مسلمانانو باندې څه مشکل نه وي او دغه شانتي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم قلب طاهر اړه مبارک هغه ته مضبوطی حاصل شي. او قرآن مجید فرقان حمید دا د رب العالمین یو عظیم کتاب دی او رب العالمین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امت باندې یو یقینا غټ احسان دی. قرآن مجید فرقان حمید د دې ډیر اسماء دي، ډیر نمونه دي چې هغه د دې کتاب عظمت او شرف دلیل دی. په دې کې مشهور اسماء مشهور نمونه دا دي قرآن او برهان، دغه شان دي فرقان، کتاب، مصحف او نور. دا د قرآن مجید فرقان حمید مشهور اسماء دي، دا غي مشهور نمونه دي او لفظ قرآن مطلب دا دی بار ویل وړی کتاب. وما علینا الا البلاغ المبین.